استعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. الحمدلله سورة نحل ترا ورسید. سورة نحل په اعتبار د ترتیب د قرآن سره 14 نمبر سورت، په اعتبار د ترتیب نزولی سره چې دا نازل شوی دی 80 نمبر سورت. دا سورت نحل مکی سورت دی، دیتا سورت نعمم وی، ځکه چې په دې سورت کې د الله ډېر نعمتونه ذکر شي. البته په دې صورت کې 3 آیاته د آخر نه چې دي ولا تشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا، دغه آیاتونه مدني دي. د سورت نحل او د سورت حجر په مابین کې رابط هم واضح دی. د سورت حجر په آخر کې المستهزئین ذکر کشیو، الذين يجعلون مع الله إلها آخر، دا مستهزئین ذکر شي. په دې صورت کې اتا امر الله راغلی دی، امر د الله. امر د الله نه مراد وعده د عذاب د الله راغلی دی، نو دا مستهزئینو سره مناسب نه دی چې مخکې مستهزئین ذکر شو، اوس ورسره امر د الله چې عذاب دی، دا ورسره مناسب دی. په مخکینی آیات کې دا ذکر، په مخکینی صورت کې دا ذکر شو لنسألنهم اجمعین، چې خامخا موږ به سوال وکړو د دې خلکو ټولو نه. نو د دې ټولو خلکو نه موږ څه شی وکړو؟ سوال وکړو. الله چې موږ به د دې ټولو خلکو نه سوال وکړو، نو سوال چې کېږي دا چېرته کېږي؟ په قیامت کې. اتا راغلی دی امر الله، امر د الله چې قیامت دی هغه راغلی. په مخکینی صورت کې په آخر کې وایي حتی یأتیک الیقین، چې راشي تا ته الیقین، یقین. یقین مرګ دی، د مرګ نه وروسته به بیا قیامت دی. اتا راغلی دی امر الله، امر د الله چې هغه قیامت دی، دا ورسره مناسب. په سورت حجر کې نعمتونه د الله ذکر شوي اجمالا، نعمتونه ذکر شوي خو اجمالا. ولقد جعلنا فی السماء بروجا، دا نعمتونه دي اجمالا. وجعلنا وارسلنا رياح لواقح، دا نعمتونه ذکر شوي دي خو اجمالا دي. په دې صورت کې الله تعالی د دغه نعمتونو بیان کړلی، اتم او په ابسط طریقه په الله نعمتونه په دې صورت کې بیان کړي. په دې صورت کې الله تعالی دا نعمتونه په ډېر زیات وضاحت سره الله تعالی بیان کړي. په مخکینی صورت کې د رسول علیه الصلاة والسلام رسالت ذکر شوی چې دا نبی دی، او د دغه نبوت د پاره د اثبات د نبوت د پاره د انبیا واقعات راوړل شوي. په دې صورت کې د صورت په اول کې ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون، اثبات د رسالت. ينزل الملائکة بالروح من امره، اثبات د رسالت.
نو د دې صورت په اول کې الله اثبات د رسالت لہذا د دوانو صورتونو په مابین کې کمالي مناسبت دی. اوس آیاتونو ته وګورئ. اتا راغلی و امر الله، امر د الله، امر د الله قیامت دی. فلا تستعجلوه، تاسو په جلتی سم غواړئ دا قیامت، یا فلا تستعجلوه، تاسو جلتی مه کوئ. هو په دې عذاب کې په دې ځای کې اوس وګورئ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي چې کله دا آیات نازل شي اقترب الساعة، نزدې ده الساعة قیامت. کافرانو ویل چې دا نبی ګمان کوي چې قیامت نږدې دی، لہذا هغه بعضې ګناهونه منې شو. نو کافرانو څه چل وکړه؟ د بعضې ګناهونه منې شو. بیا یې چې څه ونه لیده چې قیامت خو رانغی، بیا یې ګناهونه شروع. بیا الله تعالی بل آیات نازل کړ اقترب للناس حسابهم، چې نږدې دی خلکو ته حساب د دیو. بیا مشرکان ویرېدل او ګناهونه بیا پرېښول، بیا دیو څه شی ونه لیده، بیرته ګناهونه شروع. بیا الله تعالی دا آیات نازل کړ چې اتا امر الله، راغلی دی امر د الله، یعنی عذاب د الله، قیامت راغی. نبی علیه السلام و مسلمانانو ټوپ وه چې قیامت راغی او ویرېده دیو. وروسته پسې الله دا فلا تستعجلوه، تاسو جلتې مه کوئ په دې کې جلتې مه کوئ. دا اوسې وروسته پسې بیا دا نازل شو. نو دیو مطمئن شو. نبی علیہ السلام فرمایي بعثتو انا لېږلی شوی دی ما لره قیامت که هاتین، دا دوه ګوتې، دا غټه ګوته او مسواکۍ ګوته. دا غټه ګوته څومره لږه مخکې ده د دې بلې ګوتې نه، مسواکۍ ګوتې نه، څومره غټه ده، دومره مخکې زه د قیامت نه راغلی. نور رسول علیه السلام د قیامت د راتلو علامه ده چې قیامت به راځي. په دې ځای کې اوس اشکال دا دی چې اتاسې غره ماضي ده راغلی دی امر قیامت د الله. نو قیامت کله راغلی؟ هغه به وروسته راځي. خو موږ وایو چې د عربۍ طریقه ده چې کوم یو شی ډېر متحقق وي او هغه موجودیږي، نو د هغې نه دیو تعبیر په ماضي سره هم کوي چې بس دا داسې دی لکه چې گویا موجود شوی. دا معنا یا د امر د الله نه مراد داره اتا راغلی و امر الله، هغه چې وعده کړې وه الله تعالی د نبي سره. الله چې د نبي سره کومه وعده کړې وه د نصرت نه، د کامیابۍ نه، هغه راغلی. دا مطلب دی چې الله د نبي سره کومه وعده کړله، نو لہذا هغه وعده چې الله د نبي سره کړله هغه راغله. دا مطلب او هغه وعده نه استاد خو مخکې نه راغله. بعضې علما ذکر کوي چې د امر د الله نه احکام دي. اتا راغلی و امر، احکام د الله راغلی، حدود راغلی و فرایض راغلی. یا د امر د الله نه مراد چې شرع قیامت دی. اتا راغلی و امر الله، مبادی د قیامت، د قیامت مبادی راغلی چې نبی راغی، آخر زمانه نبی راغی، دا مبادی د قیامت دی. دا مطلب دی. بعض علما ذکر کوي چې اتا راغلی و امر الله، امر د قیامت راغلی، یعنی وعده د قیامت راغله.
سبحانه منزه دی الله وتعالی علی شان دی اما د هغه څه نه یشرکون چې شریکان جوړوي هغو د الله سره. نو دغه نه الله علی شان دی. ينزل الملائکة نازل الله تعالی الملائکة فرشتې بالروح په روح باندې په نبوت باندې من امره د امر خپلنا علی من په هغه چا باندې شاء چې خوښوي د الله تعالی من عباده د بندګانو خپلنا او نازلی ان انذرو چې ویروي تاسو انه بشک شان دا دی لا اله نشته لایق د عبادت الا انا مگر زما فتقونی تاسو ویرغه زمانہ مراد د روح نه نبوت ځکه چې په روح سره حیات راځي شی به ژوندی کېږي په نبوت سره حیات راځي هغه جهالت ختمیږي کفر او د هغو جهالت تیارې ختمیږي نور راځي من امره من شانه خلق السماوات دلائل دی په وحدانیت چې انه لا اله الا الله اوس په دې باندې دلائل دي خلق السماوات پیدا کړي الله تعالی اسمانونه والارض وزمنګا بالحق باغ سره تعالی علیش منزه دی الله تعالی اما دا سنا یشرکون چې شریکان جوړي هغه چې کوم شریکان جوړي د دې نه الله تعالی منزه دی. خلق الانسان پیدا کړی الله تعالی انسان من نطفه د نطفه نه فاذا هو ناسب دا انسان خصیم جګړاو دی مبین واضح. انسان ته وګورئ د څه شي نه پیدا شوی د نطفې نه او دا نطفه داسې شی دی چې جامو ته ورسېده دا به اینځي لہذا دا داسې قبیح شی دا داسې شی دی چې دا نطفه طاهره نه ده پاکه نه ده د دغې نه دا پیدا شي او بیا دا نطفه په رحم د زنانه کې او بیا د هغې نه انسان جوړ شي او دا بیا جګړه کوي واضحه جګړه کوي د الله سره د الله توحید نه مني د الله صفات نه مني. والانعام او چرپایان خلقها پیدا کړي الله تعالی دې لره لکم ستاسو لپاره په دې چرپایانو کې د په سامان د ګرمۍ دی ومنافع نفري منافع دي ومنها او بعض دغه چرپایان نه تاکلون تاسو خورئ. دلائل دی په قدرت د الله چې دا اشیاو کې روحونه د الله ارتلی چرپایان الله پیدا کړي دغه ذات الله دی. الله چې موږ پیژنو نو په دې کائناتو کې به موږ سوچ فکر کوو په دې باندې به پیژنو. نن سبا ساینس او ټکنالوژي څومره ترقي کړله خو د دې باوجود په یو شي کې روح نشي ارتلی. ماشه یې وړوکی شی دی خو دوی پکې روح نشي ارتلی. دغه ذات چې دا کائنات یې پیدا کړي دي روحونه پکې ارتلی دغه ذات الله دی. د په اسم دی د پاره د هغه شي چې په دې باندې ګرمي حاصلولی شي. نو دا چرپ دا د ګرمۍ سامان کپړې کمبلې کوټونه دا ټول چې جوړیږي دا د ګرمۍ دا د وړو نه جوړیږي او دا وړۍ د سارو نه حاصلیږي. نو دې په ګرمۍ ته ومنافع او په دې چرپایانو کې نفي چرپایانو کې څومره نفي شودري غوښه ده پوستکی د هغې دا ځان له نفع لهذا دیو کې چرپایانو کې نفع ومنها او بعض د دغه نه تاکلون تاسو خورئ. بعضې خورئ ټول نه خورئ هر قسم څاروي نه خورئ بعض یا په دې څاروو کې چې خورئ هغې هم ټول هډوکی نه خورئ هډوکی نه خوړل کېږي دارنګې چمړی نه خوړل کېږي. د دې وجې نه منها بعض راوړ ولکم او ستاسو لپاره په دې څاروو کې جمال ښایستوالی دی حین په هغه وخت کې توریحونه چې تاسو په بیګا کې راځئ وحین په هغه وخت کې تسرحون چې تاسو یې
حین په وخت کې توریحونه چې تاسو په بیګا کې راولئ دا څاروي وحین او په هغه وخت کې تسرحون چې تاسو یې په سبا کې شړئ په دې ځای کې کې اوس اشکال دی چې دا څاروي پکار دا و چې سحر یې مخکې کړی دی چې په سحر کې شړئ او دا توریحون او په بیګا کې راولئ دا تسرحون به مخکې کړی دی توریحون به وروسته راوړی او ستاسو لپاره په دې کې جمال جمال دی حین په هغه وخت کې توریحون جمال په هغه وخت کې توریحونه چې تاسو یې په بیګا کې راشړئ کور ته راوړئ او په سهار کې موږ د هغې نه جواب کوو چې په سهار یې وروسته راوړ ځکه چې په سهار کې څاروي ځي خو غره ته ځي غرونو ته ځي اوره کېږي د سترګو نه غایب وي لہذا نو دا په دغه کې دومره جمال نه و جمال دا دی چې په مازدیګر کې راځي غولان ځي ډکي کافي وخت دا غایب شوي و د هغې نه وروسته دا راځي او بیا خوراکونه یې کړي تشي د هغو پړسېدلي د خوراک نه ماړئ نو دغه وخت د جمالو نو ځکه توریحون مقدم کو په تسرحون باندې وتحملوا اثقالکم او بار کوئ اثقالکم وتحملوا دا چارپایان بار کوئ اثقالکم بوجونه ستاسو الی بلد یو ښار ته لم تکونو چې نه وئ تاسو بالغیه رسېدونکي دغه ښار ته الا مگر بشق الانفس مگر په مشقت د نفسونو سره ان ربکم بشک رب ستاسو لرؤوف خامخا شفیق دی رحیم مهربانه دی دا د چارپایانو یوه بله پیدا ذکر کوي چې دا ستاسو هغه بوجدار سامانونه وړي ستاسو ښارونو چې دغه سامان به تاسو نشو وړی مګر په مشقت د نفس چې به شا دې راړولی وړی دی مشقت د نفس او دغه څاروي ستا نه پیټه وړي او ستا کور ته رسوي لہذا دا نعمت د الله تعالی دی دا نعمتونه چا درکړلي الله دغه ذات الله دی او په هغه وخت کې خو دا و چې یاره چارپایانو ګاړي نه و نن سبا وګورئ دې نعمتونو ته الله اتمام نعمتونه په دې امتو واتممت علیکم نعمتي الله اتمام دی جازونو ته وګورئ د کم کم ځای نه به سامانونه راوړي دارنګې د ګاړو ته وګورئ د کم کم ځای نه به کور ته راځي ستا او سامان به راوړي دا داسې نعمتونه دي الله پوره کړه دغه سامانونه که موږ په شا باندې وړی موږ نه شو وړی مګر په مشقت الا بشق الانفس شق نیمایب ته وایي مګر په نیم ساه باندې به مړی ځکه چې یو پیټه سړی اخیستی په لار رواني نو د هغه مکمل ساه نشي اخیستی نیم ساه اخلي ساه یې رامات شوی نیم بیرته ځي نو شق الانفس مطلب دا چې په مشقت الا مگر بشق الانفس مگر په مشقت مگر په نیم ساه باندې بجوړ دا مطلب په دې آیات نه بعض علماو انکار کړی دی د کرامت د اولیاء ځکه وتحملو دا چارپایان بار کوي بوجونه ستاسو ښار ته لم تکونو چې نه وئ تاسو رسونکي دغه بار لره مګر په مشقت نو چې بار ستاسو کرامت درسوی نو دا بار به تا ښار او کور ته رسولی وی په غیر د مشقت د نفس نو نه پې د کرامت راغلی موږ د هغه نه جواب کوو چې د آیات دلیل په نفې د کرامت نه دی په دې آیات کې عام حالت ذکر شوی دی کرامت خو د عام خلکو سره نه
کرامت خو چرته د یو تن نیم سي نو په دې آیات کې عام حالت ذکر شوی دی چې عام حالت دا دی چې تاسو نه یې دا پیټي وړونکې په مګر رسونکې نه یې تاسو نه چې دا پیټي ورسوئ مګر په مشقت د نفس عام خلق دا چې رسوي نو په مشقت د نفس رسوي چې دا څاروي نه وي او هر چې کرامت دی هغه خو چېرته جزي جزي خبره ده الله عام حکم ذکر کړي یا آیات کې تخصیص راغلی په هغه ادلو چې دلالت کوي په حقوق د کرامت په حقوق د کرامت باندې چې کومه ادله دي په هغې کې په دې کې آیات کې تخصیص راغلی دا مطلب د آیات دا مطلب او ګور الله جل شانو بیا د هر څاروي د خپل خپل کار دپاره پیدا کړی غوایه ته اوس وګوره هغه خپل کار کوي ځمکه اړه خر قچر په دې باندې پیټ هوار ته هغه وړي یو سړی په غوا باندې سامان اړتې دی ووړی هغه غوا راوګرځېده هغه سړي سره خبرې کولې او ورته یې ویل اني لم اخلق لهذا زه د دې لپاره نیم پیدا شوي چې ته به ما باندې پیټې وړې هغه سړی راغی رسول علیه السلام ته واقع بیان کړه چې دغه شانته مې په سامان وړ او هغه وایي چې زه د لپاره نیم پیدا شوي رسول علیه السلام ورته ویلو چې آمنتو ایمان ما په دې باندې ایمان راوړلی ابوبکر او عمر حالانکه ابوبکر عمر په دا وخت کې نه وو خو رسول چې ما په غوا په خبرو باندې ما ایمان راوړلی ځکه چې الله والا توفیق او قوت دا ورکوي چې دا خبرې وکړي او ما تاسو ته ویلي چې دا خو ډېر تپیت نه و دا ورته یو څوک دوه درې کاله مخکې یو تن ټلیفون وکړو چې زمونږ غوا ده هغې بچی پیدا شوی دی هغه بچی مکمل انسان دی لہذا په دې موږ څه مکمل انسان موږ هغه ته وویل چې یاره دغه راواخلئ جامې ورته ور واغوندئ او د انسانانو په انسانانو کې کېدوئ نو لہذا د غوا نه انسان پیدا کېدل داسې ذات دی الله تعالی او دا د قیامت علامات دي بیا ما یو تن ته دا خبره وکړه نو هغه راته وویل چې چېرته دې غوا ته ډاکټر ستنواله خطا شوی دی او د انسانانو کوم ستن یې چېرته هغې ورته واله نو لہذا مکمل روغ وړوکی روغ صحیح سالم انسان هغه څه ذره برابر څه فرق په دې کې څه کمی نشته د اخره زمانه چې راشي دا حالات په داسې راځي نو دا اوس بهرحال اخره زمانه ده والخیل اسونه والبغال قچر والحمیر خره دا الله پیدا کړلي لترکبوها د دې لپاره چې تاسو سورېږئ په دې باندې وزین او ښایستوالی دی ويخلق في ذاك الله تعالی ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو یې نه پېژنئ اسونه خیل اسونه والخیل اسونه والبغال قچر خره دا الله پیدا کړي د امام ابو حنیفه خو ډېر تیز نظر په اجماع د امت سره هغه مجتهد دی دې کې څه شک نشته اجماع هغه د دې آیات نه استدلال کړلی چې اس غوښه خوراک مکروه دی اس غوښه به نه دلیل هغه دا و چې ګوره دا اس یې ذکر کړلی د قچر او د خرسه یو دویم دا دی چې دا موضع د امتنان او د احسان دی په احسان په موضع کې
الله تعالی ذکر کړل چې تاسو په سورېږئ او زینت دی نو غټ احسان خو خوراکو چې غوښې حلاله کړې وې نو معلومه شوه چې د دې اسونو پیدا سورېدل دي او ښایستوالی دی لہذا په دې غوښه به نه خوري که غوښه حلاله وي الله به ذکر کړی وی په موضع د احسان د دې نه هغې استدلال کړ او خالد بن ولید ذکر کوي قال نهى النبي عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن لحوم الخيل والبغال والحمير رواه ابو داود والنسائي ابو داود او نسائی کې حدیث راوړی چې نبی علیه السلام نهی کړل د غوښو د اسونو د قچرو او د خرو خو په دې مسله کې زیات بحث نه کوو ځکه چې په فتاوا عمادیه کې لیکلي چې امام ابو حنیفه د مرګ نه مخکې په 3 ورځو سره د خپل قول نه رجوع کړله نو اول یې دا ویلو چې د قچر غوښه خوراک مکروه ده بیا والخیل د اسونو غوښه مکروه ده اله د جهاد ده نو لہذا بیا یې د دې قول نه رجوع کړله بعض علما ذکر کوي چې مراد د کراهیت نه کراهیت تنزیهي دی خلاف الاولا ځکه چې اله د جهاد در دې به اکرام ويخلق في لك الله تعالی ما هغه لا تعلمون چې تاسو نه پیژنئ الله داسې څه پیدا کړلی چې موږ یې نه پیژنو په دې ځمکو کې دې چینجو ته وګوره په دې ځمکه کې دې مخلوقاتو ته وګوره په دې ځنګلو کې مخلوقاتو ته وګوره داسې مخلوق الله پیدا کړلی په دې ونو کې دې مخلوقاتو ته وګوره چې موږ یې نه پیژنو لہذا د دې آیات نه معلومه شوه چې هر شی په قرآن کې ذکر دی ځکه چې د قیامته پورې څه پیدا کېږي الله یې پیدا کوي وایي تاسو یې نه پیژنئ د قیامته پورې به دې شي نه پیدا کوي الله تعالی موږ یې پیژنو وعلى الله خاص په الله باندې قصد السبیل بیان د درمیانه لارې دی ومنها بعض د لارنا جائر کګیری ولو شاء کچرته اراده وی د الله لهداکم نو خامخا هدایت بکړی الله تعالی تاسو اجمعین ټول ته وعلى الله په الله باندې بیان د سیده لار دی سیده لار الله باندې درمیانه لار اسلام هو الذي الله تعالی هغه ذات دی انزل من السماء نازل کړل الله د اسمان نه ما انوبو لکم ستاسو لپاره منو بادره بونا شراب سکلی ومن او بادره دیناش شجر ودیدی پی پدې کې توسیمون تاسو سروي الله هغه ذات دی نازل کړل د اسمان نه وبو الله د اسمان نه باران کوي او بلې اسمان پاس نه الله باران کوي دا باران الله کوي منه بادره دی باران اوبونا شراب سکلی بازی تاسو سکلی ومنه من سبب یاره او د سبب د دی اوبونا په سبب د دی اوبو باندې ونی کېږي چې په هغې کې توسیمون تاسو سره وایي باران وشي په سبب د باران ونه راوټو کېږي بوټې راوټو کېږي پاکې تاسو ساوي سره ينبت لكم راټو کوي الله تعالی ستاسو لپاره به بری باران سره الزرع فصل وزيتون خونان والنخيل كجري والعنب انګور ومن كل الثمرات او د هر قسم میوونه ان في ذلك بشک بدا کې لا آیات خما علامه د لقوم بدا قوم يتفکرون چې فکر کوي ينبت الله راټو کوي ستاسو لپاره پدې کې الزرع فصل الله ستاسو لپاره باندې کې فصل راټو کوي په باران باندې دا قسمه قسم بوټي راټو کېږي په باران باندې دغه ذات چې دا بوټي را پاس را پیدا کړلی دغه ذات الہ دی او دغه ذات واحد لا شریک دی که واحد لا شریک نه وي نو که دا الله تعالی بوټي پیدا کولی که واحد لا شریک نه وي او الله تعالی بوټي پیدا کولی نو بل الہ به ورته وي چې نه بوټي مه پیدا کوه هغه باران کولی بل به ویل چې باران مه کوه
نو جګړې به وې د الهو دنیا به ورانوي. نو د دې نه معلومه شوه چې الله یو دی. ومنه په سبب د دې بارانه باندې ونی او به په دې باران باندې زرع فصل دی. داسې نه دی چې دا باران مؤثر دی او باران دا بوټي کوي، نه، دا بوټی راوچتی څوک؟ الله. باران یې سبب دی، باران یو سبب دی. ورنه کوونکی د کار الله دی، فاعل حقیقي، مؤثر حقیقي الله. هغه الله باران د دې کار لپاره سبب شو. دا مطلب دی. وسخر لكم الليل، مسخر کړل الله تعالی ستاسو لپاره الليل شپه والنهار ورځ، والشمس نور والقمر سپوږمۍ والنجوم ستوري مسخرات مسخر کړل شوي دي بأمره په حکم د الله سره. ان فی ذلک بشک په دغه کې لآیات خامخا علامې دي لقوم دپاره د قوم یعقلون چې عقل لري هغو. وسخر الله مسخر کړل ستاسو لپاره شپه او ورځ. شپه ورځ مسخر ده. څنګه مسخر ده؟ دا شپه دا نه کوي چې تا راونیسي، ورځ دا نه کوي چې تا ته لاس دروار ته یو تا ونیسي. دا مسخر دی. ګوره د انسان مسخر دی. او دا شپه ورځ به په قیامت کې بیا راشي. که تا په کومه ګناه په ورځ کې کړله، که ګناه دې په شپه کې کړله، دا ورځ او شپه به راشي په تا باندې به ګواهي کوي. حق ورځ که په کوم ځای دې ګناه کړله، هغه ځای به راشي په تا به ګواهي کوي. او ستوري مسخرات مسخر کړل شوي دي بأمره په امر د الله. دا مسخر دي. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. وما هغه زرع چې پیدا کړل الله تعالی ستاسو لپاره په الارض بزمه کې مختلفا په دې حال کې چې مختلف دي الوانه رنګونه په ځمکه کې څومره الله مخلوق پیدا کړ او د دې دا رنګونه مختلف دي. هر یو شی د بل نه مختلف. د انسانان ته وګورئ، هر انسان د بل انسان نه مختلف. پلار یو، مور یو، بچی مختلف. دا دلایل دي په وحدانیت د الله، په قدرت د الله. دا دلایل ذکر کی. ان فی ذلک بشک په دغه کې لآیات خامخا علامه ده لقوم دپاره د قوم یذکرون چې نصیحت قبل هغو. وهو الذي الله تعالی هغه ذات دی سخر البحر چې دریاب مسخر کړل الله تعالی البحر دریاب لتاکلوا منه د دې لپاره چې تاسو خورئ د دې دریاب نه لحما غوښه طریا تازه. دریاب نه تازه غوښه. وتستخرجون او تاسو راوباسئ منه دریاب نه حلیة زیورات تلبسونها چې تاسو اغوندئ دې لره. وترى الفلك او تعین کشتی مواخر شلون کی پیه به دریاب کې کشتی روانې دي او شلون کی اوبه شلوي. ولتبتغوا دې لپاره تاسو طلب کوئ د فضل د الله نه ولعلکم شاید تاسو تشکرون تاسو شکر وباسئ. د الله نعمتونه ذکر کی. سخت دریاب الله مسخر کړی اوبو ته ورکوشه تا نه کوي چې دا اوبه تا کلک راونیسي ومړلي کي. حالانکه اوبو باندې خپېږ دی تا ته څه نه وایي مسخر دی. لتاکلوا دې لپاره چې تاسو وخورئ د دې دریاب نه لحما غوښه طریا تازه. دریاب نه غوښه تازه خورئ. هغه غوښه تازه مایه دی. غوښې اقسام دي. یو غوښه د دې چارپایان ده غوا دي او ګړې دي بیزي دي د دغه. نو یوه غوښه د دغو ده. بله غوښه د مرغانو ده. مرغان دي مړزان دي دا دي. دریم قسم غوښه هغه د میانو ده. دا مختلف غوښې الله تعالی پیدا کړي.
نو لہذا د دریاب نه چې تاسو راوباسئ چې تاسو خو د لحمن طري یا غوښه تازه هغه غوښه د مهي ده لہذا د مهي غوښه تازه د دریاب نه راوباسئ خورئ او ما ورته ویلي چې په دریاب کې د مهي نه علاوه بل شی حلال نه دی وجه د هغه داره چې رسول علیه السلام په ټول عمر کې د مهي نه علاوه بل شی دریابي څاروو کې نه دی خوړلی په دې ځایونو کې اشکال کیږي اشکال دا دی چې امام ابو حنیفه وایي چې یو سړی راولګېد بل ته یې وویل یا یو سړی قسم وخوړ چې زما د قسم یې زه به غوښه نه خورم او هغه ورغی د مهي غوښه یې وخوړله نو دا د قسم مات نشو په دې قسم باندې د دې سړی قسم حالانکې ده خو غوښه وخوړه اشکال دا دی چې الله تعالی مهي ته لحمن طري یا غوښه تازه وایي او امام ابو حنیفه ورته غوښه نه وایي دا اشکال دی مشهور اشکال موږ د هغې نه جواب کوو چې د مهي غوښه بلکل غوښه ده په دې کې شک نشته البته د سړي قسم خوړلی دی چې زه به غوښه نه خورم نو د قسم هغه په هغه عرف او په هغه ماحول کې چې کوم عام شی په هغه قسم خوړلی کېږي نو په عرف کې په ماحول کې چې سړی قسم وخوري زه به غوښه نه خورم نو د هغې نه هغه غوښه مرادي چې هغه هلته عامه میلاویږي عامه خرڅېږي او عام خلق خوري هغه غوښه د چارپایانو ده دغه ته مراد چې دغه غوښه به نه خورم د ده مقصد دا دی او د دې داسې مثال دی چې یو سړی و چې زه به په فرش نه کښېنم یعنې زه به په فرش حالانکې دا زرینچه ده دا هم فرش دی خو دا ځمکه هم فرش ده الله تعالی وایي چې جعل لکم الارض الله ګرځول ستاسو ځمکه بساطه فرش ځمکه فرش نو چې دا سړی اوس په ځمکه کښېناستون دا نهه نیسي ځکه چې هغه د بساط نه قسم چې کوم خوړل دی هغه بساط چې هغه چټایي ده هغه زلینچه ده هغه قالین دی هغه ته هغه مراد کړی دی د قسم خوړونکي مراد ته دغه دی نو ځکه دغه نهه نیسي یو سړی دا اوس قسم وخوري چې زه به په دابه باندې نه سورېږم قسم یې خوړلی چې په څه شي باندې سورېږم په دابه اوس دا ورغی کافر ته ورسور شو دا قسم مات نه شو حالانکه چې د کافر ته الله تعالی په قرآن کې دابه ویله ان شر الدواب عند الله الذین کفروا چې بدترین په دابو کې به نزد الله کافران دي کافر ته الله تعالی دابه ویلې ده خو د دې باوجود که دا سړی ورغی او په دې کافر سور شو نو د پاسه پې نو لهذا دا اوس حانیس نه شو ځکه نه حانیسېږي چې یاره د ده مراد د دابې نه کافر نه دی قسم چې هغه دابه چې د هغې سره د انسان زندګي هغه د انسان سره د انسان سره ورسره اوسېږي د انسان ورسره اوسېدلي هغه ته مراد دی او هغه څاروي دي دغه شان مسله په کوپه کې راغله نو سفیان ثوري نه تپوس وشو نو هغه ورته وویل چې دغه سړی قسم یې مات شو چې د مهي غوښه یې وخوړه ځکه چې الله مهي ته غوښه وایي هغه سړی امام ابو حنیفه ته راغی او هغه ورته دا دوه درې مثالونه وویل چې لاړ شه د هغه نه تپوس وکړه چې یو سړي قسم وخوړ چې په ځمکه به نه کښېنم په فرش به نه کښېنم او هغه په ځمکه کښېناست دا مثالونه ورته رسي نو لهذا هغه سفیان ثوري د خپل قول نه رجوع وکړه او ویل چې نه قسم یې نه ماتې کېږي بل تاسو په قرآن کې وګورئ په قرآن کې الله تعالی چې ذکر کړلي و من الضأن اثنین د ګډو نه دوه دي
ومن الماضی د بیزو نه دوه دي دا الله پیدا کړلي ستاسو او دارنګې اوښانې ذکر غواګانې دي اوښان دي دا الله ذکر کړلي نو څو اقسام ذکر کړلي اته چې دا اته اقسام الله ستاسو نو مراد دلته د غوښې نه هغه اته اقسام چې هغه د هغې بیان شوی دی په عرب کې ته هغه مراد دي لہذا په عرب کې په قسم کې ته هغه مراد دي چې دا هکه د یو سړي نیت دا و چېرې زه به غوښه نه خورم او زه نیت دا و چې به د مهي غوښه نه خورم لهذا به یې وخوړه حني شو قسم یې مات شو وتستخرجون او تاسو راوباسئ منو دریاب نه حلیة زیورات تلبسونها چې تاسو اغوندئ دې زیوراتو له دا زیورات نر نه اغوندي زنانې اغوندي خو هغه زنانې د نرو دپاره اغوندي چې داسې شو لکه چې تا واغوست والقا فی الارض ارتل دی الله تعالی فی الارض پس من کې رواسی غرونه ان تمید بكم د دې لپاره چې حرکت نه کوي دا غرونه به تاسو باندې ان تمید چې حرکت نه کوي دا ځمکه به تاسو باندې وانهارا والله پیدا کړلي انهار نهرونه وسبلونه او لارې لعلکم شاید تاسو تهتدون تاسو لار بیا ونئ الله لارې نهرونه پیدا کړلي دا ټول کائنات چا پیدا کړلي الله دقه ذات الهه د دلایل په وحدانیت د الله په قدرت د الله دلایل وعلامات او پیدا کړلي الله تعالی علامات وبالنجم بستور باندې هم دی یهتدون لار مومي علامات الله سے پیدا کړل علاماتونه مراد هغه لارې دي په ورځ کې چې په ورځ کې په کومو لارو ځي دا علامات نه چې لکه دا لار ده سولیدل خلک به تللي علامات به غرونه پیدا کړلي الله دا علامه ده په قدرت د الله نو علامات ډېر علامات الله پیدا کړلي لہذا او په ستوري پیدا کړلي چې په دیو باندې لار یا لار مومئ عرب ډېر ذهین خلک هم بعضې د خلکو نه داسې و په عربو کې چې خاوره به یې راواغېسته هغه به یې بې کړه چې خاوره به یې بې کړه د هغې نه معلوموله چې هلکه دا خاوره د لار ده په دې دا خاوره د لار عامه خاوره به چې بې کړه چې نه دا عامه خاوره داسې خلک نو د دې وجې نه مسافت ته مسافت ځکه وایي دا د سوپ نه دی بې کول لار ته لار ځکه وایي قطع کول د لار مسافت چې دیو به بې کړه خاوره وایي دا د لار خاوره دا لار دا خاوره اوس علامه شوه په څه شي باندې چې دا لار اپمن ای هغه ذات یخلقو چې پیدا کوي کمن په شان د هغه چا دی لا یخلق چې نه پیدا کوي الله و غیر الله برابر دی افلا تذکرون تاسو نصیحت نه قبلوئ بلکې نصیحت قبول کوي وان تعدوا نعمت الله که تاسو شمیرئ نعمتونه د الله لا تحصوها نو تاسو طاقت نه لرئ د شمیر د نعمتونو بېشک الله تعالی لغفور خامخا عفو کوونکی دی رحیم مهربان دی دلته غفور رحیم راوړ ولې ځکه چې مقام د امتنان دی د احسان دی د الله تعالی نعمتونه ذکر کیږي نو په مقام د امتنان او د احسان کې ویل الله چې بېشک غفور رحیم هم دی بل احسان د الله دا دی چې غفور او رحیم او بل ځای کې ان الانسان لظلوم ظالم دی او کفار دی ځکه چې هلته نعمتونه ذکر شوي خو له هغو نه مخکې ذکر د چا د کافرانو د کافرانو ذکر و هغو د نعمتونو نه منکر و نو ځکه هلته ان الانسان انسان ظالم او کافر ګرځول له ظلم ډېر ظلم کوونکی و ډېر ناشکره ګرځول او دا خو مقام د امتنان او د احسان دی نو ځکه غفور رحیم وایي والله الله تعالی یعلم پېژني ما هغه تسرون چې تاسو پټوئ او ما هغه تعلنون چې تاسو ظاهروئ
والذین هغه یدعون چې راطلب کوي هغو من دون الله ما سوا د الله نه لا یخلقون شیئا نه پیدا کوي هغو څه شی وهم هغو یخلقون پیدا کړی شوي دي د الله نه علاوه چې دوی څه شی پیدا راطلب کوي هغه څه شی نشي پیداولی اموات مړه دي غیر احیا په غیر د ژوند نه دي ژوند پکې نشته وما یشعرون او نه پوهېږي هغو ایانا کله یبعثون چې راپاڅولی به شي هغو لره الهکم اله ستاسو اله واحد اله یو دی فالذین هغه خلک لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې قلوبهم د هغو منکرة انکار کوونکي دي د وحدانیت نه وهم هغو مستکبرون تکبر کوونکي دي الهکم اله واحد په مخکې آیاتونو کې وحدانیت د الله ثابت شو دلایل په وحدانیت د الله تیر شو اوس مدعا راوړه اله چې اله ستاسو واحد بل رد دی په مشرکانو باندې چې والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا دوی چې شی نه پیدا کوي د خلکو د خدایانو نو دې ته څنګه اله بلکې اله ستاسو اله واحد الله لا جرم خامخا ان الله بشک الله تعالی پیژني هغه یسرون چې دوی چې پټوي هغو او هغه څه یعلنون چې ظاهر یې هغو بېشک الله تعالی نه خوښوي المستکبرین تکبر کوونکي چې تکبر یې کاو هغه الله نه خوښوي واذا قیل لهم کله چې وویلی شي دې خلکو ته ماذا چې شی دی انزل ربکم چې نازل کړی دی رب ستاسو قالو ویل به هغو اساطیر الاولین قصې د اولني امتونو د کافرانو په وحدانیت د کافرانو عناد او تکبر ذکر کی چې په وحدانیت د دلایل تیر ذکر شو اثبات د وحدانیت وشو قدرت د الله ذکر شو اوس دیو د قرآن نه منکر دي لہذا د قرآن نه انکار کوي د کافرانو کفر دی په بله طریقه چې دیو به کفر دا کاو چې یاره د قرآن نه انکار کاو انکار یې کاو د رسالت نه الله پې رد کوي لیحملو دیو دا وایي لیحملو د پاره چې دی بار کړي هغو اوزارهم بوجونه خپل کاملتن کامل یوم القیامت ورځ قیامت ومن اوزار الذین د بوجونو د هغه کسانو یضلونهم چې ګمراه کړي وو هغو دیو لره بغیر علم بغیر د علم نه بغیر د دلیل نه الا خبردار انا کار دی هغه یزرون چې بار کړی و هغو آیاتون ته وګوره دا کافران مشران را لګي قرآن ته اساطیر الاولین وی نو لہذا لیهم دیو باری بوجون خپل کامل پر د قیمت د ګناهونه بوجونه بیا بار کړي او هغه کسانو بوجو را چې دیو ګمراه کو په غیر د علم بغیر د دلیل نه ګمراه کړي په ګمراهۍ خو څه دلیل نشته نو لہذا چې دیو کم کسان ګمراه که د هغه ګناه په دیو باندې را دمن رسول علیہ السلام فرمائیے من سنّا فی الاسلام سنتا سیئتا فلها وزرها و وزر من عمل بها رسول علیہ السلام فرمائی چاہجی با اسلام کی یو ناکار طریقہ و چلولا نو دا در پارا بوج دا غیره دا ناکار طریقه او چې څوک به دغه ناکاره طریقه باندې عمل کوي د هغې بوج هم په تا باندې راغی د هغې ګناه هم په تا راغلی ولې ځکه چې ته د هغه د ګمراه کولو سبب شوې نو لهذا هر هغه کار چې هغه د بل د ګمراه کولو سبب ته وګرځېدی نو د هغه ګناه په تا باندې راغلی د هغې تاوان ګناه په تا باندې راغلی چا ګمراه شو او د دې داسې مثال دی یو سړی دی لار عامه ده په عام لار کې اوس د کویې وکنس نو چې په دې کویې کې څوک ور ولوېده هلاک شو د هغې تاوان په تا راغی ځکه چې ته د هغه د
هلاک کولو سبب وګرځېدی. نو چې یو سړی تا ګمراه کړ نو د هغې سبب ته وګرځېدی، ګناه یې په تا باندې راغله. او دغه شان ته چې د یو چا د هدایت ذریعه ته وګرځېدلې، د یو چا د هدایت ذریعه وګرځېدلې، نو د هغه هدایت ثواب تا ته میلاو شو. مثلا ستا په لاس اوس یو سړی ایمان راوړ، هغه مؤمن شو. اوس هغه مؤمن چې د نیکۍ څومره اعمال کوي، د دغې سبب ته ګرځېدلی، لهذا ته د هغه سره په ثواب کې شریک، د هغه سره ته په ثواب کې شریک. او د دې وجې نه رسول علیه السلام فرمایي او اذا مات ابن آدم، چې کله انسان مړ شي انقطع عمله، عمل یې منقطع شو، الا من ثلاث، د درې شیونو نه د هغه عمل نه دی منقطع شي، د صدقې جاریې نه. ځکه چې دا صدقه جاریه خو تا ورکړې وه، تی سبب. او یا د علم نه ينتفع به، چې د هغې نه نفع اخیستی شي. نو د علم تا خو ورکړی و، د هغې سبب ته وې، تا له مړی اوس الله تعالی د هغې اجر ثواب درکوي. او ولد صالح، ولد صالح چا مو موجود کړلی؟ پلار موجود کړلی، سبب پلار. نو هغه چې نیکۍ کار کوي هغه مړي ته ثواب رسي، ځکه چې دا د دغه کارونو سبب دی. دا مطلب قد مکر الذین، په تحقیق سره تدبیر کړی و هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د هغو نه وو. فأتی الله، نو راغلی و الله تعالی بنیانهم، آبادو د هغو نه من القواعد، د بنیاد نه. فخر علیهم، نو راټېلی و په هغو باندې السقف چت من فوقهم، پاسه د هغو نه. واتاهم العذاب، وراغلی هغو ته عذاب من حیث د هغه ځای نه لا یشعرون، چې نه د هغو لا یشعرون، نه پېژاندو هغو، د هغه ځای نه ورته عذاب را. دې آیات ته لږ وګورئ. په دې آیات کې تمثیل مثال دی. مثال ته تمثیل ته اوس وګورئ چې دا کافران داسې کار کوي چې دیو د نبی علیه السلام د دین او شریعت په ابطال کې هر قسم محنت کوي، لوی لوی حیلې جوړوي، تدابیر کوي، او دا لوی لوی آبادی او بنیادونه دا جوړوي. یعنی مطلب دا چې دیو محنتونه کوي، کوششونه کوي، حیلې جوړوي، او دا شبهات قائموي چې د رسول علیه السلام دین او شریعت باطل شي. دیو دا کار کوي. د دغه تشبیه ورکړله د هغه حالت د هغه قوم سره چې هغوی یوه آبادي جوړه کړي او په هغې کې ستنې ودرولي، لہذا د هغه آبادۍ ستنې راولویږي او هغه آبادي په دیو راولویږي. دغه مثال دی چې دا کافران د رسول علیه السلام دین شریعت په ابطال کې کوشش کوي، محنت کوي، هغه ابطال بیرته په دیو باندې راګرځي او د دیو هغه خبر او محنت او هغه کید او هیلې هغه باطله کیږي. او داسې مثال یې دی لکه په یو چا باندې چې د برنه کور راولویږي هغه هلاک شي. دغه شان دا کافران دي. دا د دې آیات مطلب دی. آیات ته ګورئ نو دا بیا تمثیل شو. بعض علما ذکر کوي چې دا امر مبني دی په حقیقت باندې. دا امر په څه باندې مبني دی؟ او دا د دې وجې نه چې نمرود بن کنعان د یوه ماڼۍ په بابل کې جوړه کړې وه. چېرته جوړه کړې وه؟ په بابل. بابل یو ښار دی په عراق. دیو نمرود دا ډېر په جوړ کړی چې دا به دې ماڼۍ ته وخیږي او دا به اسمان ته ورسي
او د اسمان والاو امر او معامله هغه به معلومه کی او جو دغه معنی سر ته به زه وخېږم زه به د اسمان والاو خلکو سره جنګ کوم نمرود دا ډېره غټه معنی جوړه کړې وه د دې معنی اوږدوالی طول 2 پرسخه 1 پرسخ 3 میله دی یعنی 6 میله اوچتوالی د دغه معنی 15,000 گزه 15,000 گزه و داسې معنی جوړه کړه پلنوالی د دغه معنی 3,000 گزه الله تعالی په دغه معنی باندې هوا راولېږله هغه معنی په دیو باندې راولوېده او هغه چت په دیو باندې راولوېده دا مطلب دی بعضې نو حقیقي معنی ته مراد شو بعضې علما ذکر کوي چې په آیات کې اشاره ده قوم د لوط علیه السلام ته لہذا په دې آیاتونو کې د لوط علیه السلام قوم ته اشاره ده چې هغه کله هغو د دین او د شریعت خلاف وکړو الله جل شانه په هغو باندې کورونه وران کړه او په دې ویره پاسه راوارتل دیو د هغې نه لاندې شو په دې ځایونه کې لږ اشکال دی په ښار رالوېدلی او د آبادي رالوېدلی او په هغو باندې چت مین نو چې علیهم هم راغی نو دا چت په دیو باندې رالوېدلی و بیا من فوقهم ته څه ضرورت بعضې علما دا من فوقهم د علیهم دپاره تاکید اخلي چې دا چت رالوېدلی و په هغو باندې من فوقهم پاسه د هغو نه د پاسه خو بعضې علما ذکر کوي چې د عربو عربي زبان خو ډېر وسیع ژبه ده چې داسې ویل چې فخر علیهم السقف چې رالوېدلی دی په دې باندې چت نو د دې مطلب دا نه دی چې د چت لاندې د دیو رالوېدلی وي خو چې دا چت د دیو په ملکیت کې و دا لاندې ځمکه د دیو په ملکیت کې وه نو چې چت په راولوېد د پاسه نو دا په دیو باندې راولوېد تاوان په دیو باندې راغی دا مطلب تاوان د دې چت په دیو باندې راغی د دې ځمکې تاوان ته نقصان ورسېد چت لاندې فرش خراب شو د هغو تاوان په دیو باندې راغی نو د علیهم نه دا نه معلومېده چې دیو دې پکې و دا چت دی پرې رالوېدلی نو ځکه یې وروسته پسې من فوقهم راوړ چې دا خو دا چت یو د دیو په ملک راولوېد بل په دیو باندې دیو ته د لاندې و راولپېده پې هلاک شو ځکه یې من فوقهم راوړ ثم پس یوم القیامت پر د قیامت باندې یخزیهم الله به رسوا کړي ذلیله به کړي دې کافرانو لره ویقول وبویل تعالی این شرکا چرته دي شریکان زما الذین هغه شریکان کنتم چې وایي تاسو تشاقون بهم چې تاسو ضد کاو دشمني کوله تاسو په دیو کې قال الذين وبويا كسان اوتوا العلم چې ورکړل شوی د علم ان الخزي بشک رسوایی نن ورځې وسو او بدی علی الکافرین په کافرانو باندې ده الذين کافران هغه دي تتوفاهم الملائکه چې وفات کوي غلره الملائکه فرشتې ظالمي انفسهم په دې حال کې چې ظلم کوونکي و په نفسونو خپلو باندې فالقوا السلام وابرته دا کافران السلام الصلح فرشتو ته ما كنا نو منگا نعملو چې منگا عمل کو من سو د بدینا بلا او ان الله بشکل تعالی علیم علم دے په هغه څه باندې چې وای تاسو تعملون عمل کړو تاسو د کافرانو روحونه چې راواخلي الله به ورته وایي فادخلوا ننوځئ ابواب جهنم دروازو د جهنم د خالدین فی همیشه وی بری جهنم کې فلبئس خامخا ناکاره دی مثوی المتکبرین ټکانه د کافرانو فادخلوا ننوځئ ابواب نه مراد اقسام دي اقسام د جهنم ته د جهنم اقسام ته ننوځئ جا ابواب د جهنم باب چی شی دی قبر دی نه لحاظه ننوځئ قبر د جهنم ته
مطلب دا چې په دې قبر کې هم دیو له عذاب ورکولی کېږي د دې نه عذاب قبر ثابت شو. وقیل ویل للذین اتقوا وقیل ویل شي للذین کسانو ته اتقوا چې لیدلي دي ماذا چې شی دی انزل ربکم. وقیل ویل شي للذین خلکو ته اتقوا چې تقوا اختیار کړی و هغو ماذا چې شی دی انزل ربکم چې نازل کړی رب ستاسو. قالوا وی هغو خیرا خیر للذین د پاره د خلکو احسنو چې نیکو کارو په هذه دنیا په دې دنیا کې حسنه نیکی ولا دار الاخرة خامخا کور د آخرت خیر غوره دی ولنعم دار المتقین او خامخا خیر دار المتقین کور د متقیانو. جنات عدن جنتونه د اوسېدلو دي یدخلونه چې داخلېږي به هغو دې جنتونو ته تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې د دې نه الانهار ولې لهم د هغو لپاره فیها په دې کې ما هغه څه دي یشاءون چې خوښوي هغو دارنګې یجزي الله المتقین بدله ورکړي الله تعالی المتقین متقیانو ته. الذین متقیانا کسان دي تتوفاهم الملائکة چې وفات کوي هغو لره الملائکة فرشتې په دې حال کې وفات کوي دا فرشتې طیبین چې دا مؤمنان پاک دي د شرک نه. طیبین په دې حال کې چې دا مؤمنان به خوشحاله په بشارت باندې طیبین په دې حال کې چې دا مؤمنان صالحین صالح دي. طیبین په دې حال کې چې وفات د دیو طیب خره یقولون وی به فرشتې سلام علیکم سلام دیو په تاسو باندې ادخلوا الجنة ننوځئ جنت ده بما په هغه باندې کنتم چې وی تاسو تعملون عمل کړی تاسو. په دې آیاتونو کې د مؤمنانو د پاره د کافرانو د پاره په دې مخکینی آیاتونو کې تخویف اخروي چې په ادخلوا ابواب جهنم پدخلوا او بیا وروسته د جنتیانو د پاره الله تعالی به دې وروسته آیاتونو کې بشارت ذکر اهل ينظرون انتظار نه کوي دا خلک کافران دا خلک الا مگر ان تاتيهم الملائکه چې راشي هغو ته فرشتې او یاتي یا راشو امر ربک امر د رب ستا دا ورته راشي. کذلک همدارنګې فعل الذین کړی دی هغه کسانو من قبلهم چې مخکې راغلو وما ظلمهم الله ظلم نه کړی په هغو باندې الله تعالی ولکن کانو لیکن هغو په نفسونو خپلو باندې یظلمون ظلم کوه هغو فاصابهم نو رسېدلی هغو ته سیئاتو بدیانې د هغه چې عمل کړی هغو وحاق بهم او احاطه کړی وه په هغو باندې هغه عذاب کانو چې هغو به په دې باندې یستهزئون ټوکې کولې هغو. وقال الذين ویلو خلکو اشرکو چې شرک کړی هغو لو شاء الله که چېرته اراده وی د الله تعالی ما عبدنا موږ به عبادت نه وی کړی من دونې ما سوا د الله نه من شی د چې شي نحنو موږ به نه وی کړی ولا اباؤنا او نه پلرونو زموږ کړی ولا حرمنا موږ به نه وی حرم کړی ما سوا د الله نه من شی چې شی. کذلکم دارنګې فعل الذین کړی هغه کسانو من قبلهم چې مخکې دي نه وو فهل علی الرسول نشته به رسولانو باندې الا البلاغ المبین مگر رسول دی المبین واضحه. کذلک فعل کړی هغه په مثل دغه فعل شنیع کړی هغه کسانو چې دي نه مخکې ولقد بعثنا خامخا په تحقیق سره موږ لېږلی و په کل امت په هر امت کې رسول ان یعبدوا الله چې تاسو عبادت کوئ د الله واجتنبوا الطاغوت او ځان وساتئ تاسو الطاغوت د شیطان نه.
فمنهم بعض د خلکو نه من هغه څوک دی هد الله چې هدایت کړی و الله ومنهم او بعض د هغو نه من هغه څوک دی حقت علیه الضلاله چې ثابت شوی و په هغو باندې ګمراهي پس ایرو لاړ شئ په الارض پس مکې پانځور وګورئ کیف کان عاقبة المکذبین څرنګه و انجام المکذبین د دروغجن کوونکو خلکو ان تحرس که چرته تحرس که اے نبی علی هداهم په هدایت دیو فإن الله بشک الله تعالی لا یهدی هدایت نه کوي هغه چاته یضلو چې الله یې ګمراه کي او نشته د هغو دپاره من الناصرین مددګاران واقسموا بالله قسمونه خوړلي هغو بالله په الله باندې جهد ایمانهم په کمال قسمونو د هغو سره کافرانو به قسمونه خوړه قسمونه به دې خوري لا یبعث الله چې نه راپسې الله تعالی من هغه څوک یموتو چې مړ شي بلا و الله یې راپسې وعدا علیه وعده را په الله باندې حق لکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکو نه لا یعلمون نه پوهېږي هغو په دې آیاتونو کې الله جل شانه اثبات د قیامت کوي کافرانو به قسمونه خوړه به الله باندې کمال قسمونه چې الله تعالی نه راپاڅوي هغه څوک چې مړ یموتو چې مړ شو چې کوم مړ شو هغه بیا الله نه راژوندی کوي نه یې راپاڅوي لہذا په دې آیاتونو کې په هغو باندې رد دی او حاصل د دې رد دا دی چې د الله قدرتونه تاسو ولده د الله نعمتونه تاسو ولده او د الله د نعمتونو د قدرت نه تاسو انکار نه کوئ نو لہذا تاسو د قیامت نه ولې انکار کوئ لیوبینا راپاسی با اللہ تعالی دیو زر دیر پارا لیوبینا چه بیان کی دیو تا اللہ اللذی حق شے یختلفو نبی چه اختلاف کرده خو بده که ولی علم اللذین او چه معلوم بکی آکسان جو کبری کرده چه بیشک اغو کاذبین دروغون کی نو دیر پارا اللہ را کافران راپاسی او دا قیامت قائم کی او مومن با راپاسی انما بیشک قولنا وینا زمنگ علیش ان یوشیت ازا اردنا او چمنگ اراده ولرو دا کر ان نقول من ورتوی دا کار تا کن شا پیکونو موجودیگی والذین خلقو هاجرو چی ہجرت کرے ہو باللہ فاللہ کے من بعد ما ورستد اغنا ظلمو چی پا اغو باندے ظلم شویو لنو باوی انہم نو خاما خامنگ بزے ورکو اغو ترا پا دنیا کی حسنتن خا ولا اجر الاخرت و خاما خا اجر دا آخرت اکبر و دیر لوی دے لو کانو یعلمون کچرتوی اغو یعلمون بیدلے اغو آیاتونو تو گو په مخکینی آیاتونو کې د دې کافرانو د قیامت نه انکار کول ذکر شو چې دیو د قیامت نه منکرو الله په هغو باندې په اتمه طریقه رد وکړو قدرت انما قولنا لشیء اذا اردنا دا په هغو رد اوس الله تعالی د هغه مؤمنانو دا هغه مؤمنانو د پاره چې هغه هجرت کړی دی هغه د پاره بشارت ذکر کوي والذین هغه هاجروا چې هجرت کړی هغه په الله فالله کې په الله مطلب دا دی چې هجرت په الله کې کړی دی د الله د رضا لپاره هجرت کړل نو مراد د په الله نه هجرت د رضا د الله لپاره دی
لہذا دیو هجرت کړی دی خو د رضا د الله مقصد د دیو رضا د الله وا د دې لپاره دیو هجرت کا یو معنا دا شو والذین هغه لږ هاجروا چې هجرت کړلی هغو هجرت ترک ته وایي پرېښي دي هغو ګناهونه فی الله د وجې د الله نه ګناهونه د وجې د الله نه پرېښي نو هجرت په معنا د ترک د ګناه دی ترک چې ګناه پرېښي المهاجر من ترک ما نهى الله عنه دا معنا من بعد ما ورسل هغه ظلمو چې په هغو باندې ظلم کړی شوي او ظلم به دې مهاجرینو په دې خلکو چې په مکه مکرمه کې به پې ظلم کېده لنبلونهم نو خامخا موږ به ځای ورکړو هغو لره په دنیا کې حسنة ښه الله وی په دنیا کې به زه دیو له ښه ځای ورکړم او هغه ښه ځای په دنیا کې کوم یو دی حسنة هغه مدینه ده نو مدینې ته ښه ځای وویلی شو نو بعضې علما د دې نه استدلال کوي په شرافت د مدینې چې مدینه اشرفه ده آیات په چا کې نازل شوی دی آیات نازل شوی دی په صہیب کې رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال رومی کی عمار کے خباب کے جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جندل کے مشرکینو با دیو لره نیولیو او دیو لره به عذاب ورکاو چې دیو لره وګرځي واړی د اسلام نه د اسلام نه واړی خو هغه په دین او په اسلام کلک ولاړو هجرت یې وکړو رسول علیه السلام ته مدینې ته راجوړ ته به ظلمونه شي الله را دیو د پاره دا بشارت ذکر الذين خلق صبروا چې صبر کړه او وعلى ربهم او پر خپل باندې يتوکلون اعتماد کړه دغه د سي خلق وما ارسلنا او موږ نه لګلې من قبلګه مخستانه الا رجالا مگر نارنا نوحي إليهم من وحي كړوا هغو ته فسألون هغو فاسألو تاسو سوال وکئ اهل الذکر د اهل ذکر نه ان کنتم لا تعلمون که چرته تاسو نه پوهیږئ او تاسو نه پېژنئ بالبینات دلایل واضحه والزبور او کتابونه صحیفې وانزلنا من نازل کړو الیک تا ته الذکر نصیحت لتبین للناس چې ته بیان کې خلکو ته ما هغه څه نزل الیهم چې نازل کړی شوی و هغو ته ولعلهم او شاید هغو یتفکرون فکر وکړي هغو وما ارسلنا دې آیت باندې به لږ بحث وکړو قریشو به ویل الله بعث الینا ملک موږ ته ملکه ولې نه رالیږله الله تعالی موږ ته فرشته الله موږ ته فرشته ولې نه رالیږله چې دا رسول رالیږه الله دا آیات نازل چې موږ نه دی لیږلی مخکې الا رجال مګر سړي م لیږل نو رسولان څوک راغلي سړي ځکه چې سړي هغو عقلونه مضبوطي او زنانه خو ناقصات العقل و دین دی نو هغه رسولان یې نه دي راغلي دا مطلب فاسألو تاسو سوال وکئ اهل الذکر د اهل ذکر نه که چېرته تاسو نه پوهېږئ اهل ذکر نه سوال وکئ ذکر والا نه اهل ذکر بعض علما وایي چې یهود دي نو د اهل ذکر نه څوک مراد دي سوال وکئ د یهودو نه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر د ذکر نه مراد د زبور نه وروسته ذکر څه شی و تورات نو اهل ذکر د یهودو نه تپوس وکئ که چېرته کې تاسو نه پوهېږئ مطلب دا دی که تاسو به یوه خبره نه پوهېږئ چا تپوس وکئ د یهودو نه او په عربو کې به د یهودو خبره ډېره منودی کېده د عربو به د یهودو اتباع کوله نو لهذا تاسو سوال وکئ د
اهل ذکر نه د یهودو نه که تاسو نه پوهېږئ نو د اهل ذکر د یهودو نه تپوس وکړئ. سوال وکړئ د اهل ذکر نه. یهود دي، اهل کتاب دي. یوه معنا دا شو. او خواږه هغه یهود ایمان راوړلی او که غیر ایمان راوړلی د هغو نه تپوس وکئ. هغه به هم درته دا ووایي چې یاره د دې رسول نه مخکې چې څومره انبیا رسولان راغلي دي هغه سړي. دا خبره ورته یوه معنا. بعض علما ذکر کوي چې د اهل ذکر نه مراد اهل قرآن دي. د چا نه تپوس وکئ؟ د اهل قرآن نه. پس الو سوال وکئ تاسو اهل ذکر د اهل ذکر نه چې هغه اهل قرآن دي. ځکه وانزلنا الیک ذکر، موږ نازل کړلی تا ته ذکر. اوس ذکر شوی دی، د دې ذکر نه مراد قرآن دی. نو لہذا اهل ذکر اهل قرآن والا نه تپوس وکئ. نو لہذا د اهل قرآن والا دا امت دی، نو قرآن خو دې امت دی، دې نه سوال وکئ. بعض علما ذکر کوي چې د ذکر نه مراد نبی دی. ذکرن رسول راغلی. د دې آیات نه اثبات د تقلید ثابت شو. څه ثابت شو؟ او کم تقلید چې ثابت شو؟ شخصي. پس الو تاسو ټول سوال وکئ اهل الذکر د اهل مفرد دی، د اهل ذکر نه د اهل علم والا نه تپوس وکړه. اهل علم هغه یوم کېدی شي اهل علم والا د هغه نه تپوس وکړه. اوس تپوس چې ته کوې نو د څه شي به کوې؟ تپوس چې ته د یو چا نه وکړې هغه به جواب درکوي. یا که مسله په قرآن کې وه د قرآن موافق خبره به درکړي، که په احادیثو کې وه د احادیثو موافق خبره به درکړي، که په قرآن او په حدیث کې نه وه نو هغه به د خپل رای موافق فتوا درکړي او د رای اتباع ته ته به د هغې اتباع کوې، ځکه چې ستا به ضرورت دی مسله جګه طرف کې او په هغه به د اطمیناني. نو چې د هغه د رای نه ته تپوس باندې عمل کوې نو دې ته تقلید وایي. نو د یو چا په رای عمل کول دې ته تقلید وایي. نو د دې نه تقلید ثابت شو. په دې باندې ولې پوه نه شو چې سوال کوئ د اهل ذکر نه که تاسو نه پوهېږئ؟ نو د دې آیات نه په صریح طریقه باندې تقلید ثابت شو. اهل ذکر والا څوک دي؟ ائمه مجتهدین هم دي. د هغو نه تپوس کوه، سوال د هغو نه وکړي. او ما تاسو ته مخکې ویلي چې کم خلک چې د تقلید نه منکر دي دا صرف د خولې د حده پورې منکر دي، دا تقلید نه منکر نه دي. ولې؟ ځکه چې دا ورځي د خپلو عالمانو نه تپوسونه نه کوي، په هغه خپلو عالمانو باندې اعتماد نه کوي. ولې هغو ورته هره خبره د قرآن او د حدیث د دلیل پیش کولی شو، خو دغه د علامه ابن تیمیه قول، د علامه ابن شیخ علامه ابن تیمیه، د علامه ابن قیم قول هغه ورته پیش کوي، یا د امام احمد بن حنبل د هغه د قول نه ورته فتوا ورکوي. نو دا دغه نه شو، ده ولې دا مقلد نه شو. نو لہذا چې کوم خلک منکر دي د تقلید نه هغه په حقیقت کې مقلدین دي. ولعلهم شاید هغو یتفکرون فکر وکړي. هغو آیات کې موږ نه لګېدل مخکې سان الا رجال مګر سړي. اوس په الله تعالی په قرآن کې وایي جاعل الملائکة رسولا، ګرځه پرشتو لره رسول. خو رسولان یو د انسانانو دي یو د پرشتو نه دي. نو په انسانانو کې چې راغلي دي هغه څوک دي؟ هغه سړي دي. او په پرشتو کې خو هم رسولان پکې دي چې الله یې کم رالیږي او په انبیاو ته رالیږي، پیغامات راوړي. هغه پرشتې هم د رسولان دي. اپا امین الذین په امن کې هغه کسان مکرو السیئات چې تدبیرونه کړي وو هغو السیئات د بدو پس کې د امن کې دي. ای یقصف الله بهم الارض چې ومنډي الله تعالی په هغو باندې الارض ځمکه، الله به هغو په ځمکه کې ومنډي. د دې نه په امن کې دي.
او یاتیهم العذاب یا رب شیخ عذاب من حیث د هغه ځای نه لا یشعرون چې نه به پیږي نه به پیژني هغو د ځای نه به عذاب راشي چې دوی به پیژني د عذاب د کوم ځای نه او یاخذهم یا به الله تعالی ونیسي هغو سره فی تقلبهم په تللو راتللو د هغو کې فما هم بمعجزین نه دي هغو بمعجزین عجزه کوونکي چې الله عجزه کي الله دې عجزه او یاخذهم یا به الله تعالی ونیسي هغو لره علی تخوف په خوف په یاره باندې به ونیسي فإن ربکم بېشکه رب ستاسو لرؤوف خامخا شفیق دی رحیم مهربانه دی تخویف دنیوي دی کافرانو له او یاخذهم الله به علی تخوف په یاره باندې چې دا خلک به ویریږي د هلاکت نه د عذاب نه او دا مطلب چې په هواګانې به پرې راشي وبیریږي یا د دې خواته به قومونه هلاک شي دا به د هغه نه ویریږي او یاخذهم یا به ونیسي الله دې ولره علی تخوف په کموالي د مالونو تخوف مالونه به کم شي په دې به ونیسي عمر رضی الله تعالی یو پیر په منبر باندې ویل یا ایها الناس ما تكون في قول الله هذا او ياخذ ما لا تخوف چې تخوف تاسو څه معنا کوي په دې کې څه وایي د تخوف څه معنا کوي خلک خاموش شو یو شیخ د بني هذیل نه هغه پاسید او ویل هي دا لغتنا لغت زمونږ د امیر المؤمنین دا زمونږ لغت او د دې معنا تنقص دی کموالی دی عمر رضی الله تعالی ورته ویل چې ته پیژنې د عربو نه چې دا لغت یې په خپلو اشعارو کې یاد کړی نو هغه ویل چې هغه پې اشعار پیش کړي نو عمر رضی الله تعالی خلکو ته ویل چې په تاسو باندې دیوان ستاسو د شعر د جاهلیت دی د شعر د جاهلیت دیوان محفوظ کړي ځکه چې په دې کې تفسیر د کتاب ستاسو دی او د معانی د کلام ستاسو دا پکې بکیری معنی د کلام دی اولم یرو آیا نو کتل دی خلکو اله ما هغه دا چې پیدا کړي الله تعالی من شیء د اشیء نه الله څومره اشیا پیدا کړي یتفیعو چې مایل کېږي ظلالو سوری د هغه عن الیمین د ښی طرف نه والشمائل او د ګسو طرفونه ګس طرف ته او ښی طرف ته سوری مایل کېږي سجدن سجده کوونکی دی لله الله لره وهم او دیو داخرون عاجزي کوونکي دي ښکته آیات ته وګورئ ولله خاص الله لره سجده کوي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي من دابة د زنده سري نه والملائکة او فرشتې وهم او هغو لا یستکبرون تکبر نه کوي هغه هم سجده کوي یتفیعو چې اوري سوری د عن الیمین ښی طرف ګوره دا سوری کله ستا ښی طرف ته ځي چې نور راوخیږي سوری به ستا ښی طرف ته ځي او که نور پرېوځي سوری به بل طرف ته ځي ښی طرف ته او ګس طرف ته دا سوری ځي دا سوری چې ښی او ګس طرف ته دا سجده کوي الله ته خو موږ د دې په سجده خو نه پیو نو سوری غټېدل وړوکی کول الله وجه دا سجده کوي او دیو داخرون عاجزي کوونکي دا خلک هم دا اشیا هم عاجزي کوي الله شمایل جمع راوړله د عربو دا طریقه وه چې یمین به مفرد ذکر کا او شمال به جمع راوړه ګس طرف یا چې سړی ودرېږي او مشرق ته ودرېږي نو ښی طرف ته چې کوم ملکونه راځي دا کم دي ګس طرف ته چې راځي ډېر دي نو ځکه شمال جمع راوړه سجده را سجده به بیا وکړي یخافون یریږي دا خلک در خپل نه من فوقهم د فاصله دیونه چې عذاب به راباندې شي او کوي دا فرشتې هغه څه یؤمرون چې هغو ته امر وکړی شي فرشتې هم د الله نه دي وقال الله وقال ویلی والا تعالی لا تتخذوا تاسو منیسئ الهین خدایان استعینی دعا بشکه هو دغه الهون اله دی یو په ایایا خاص زمانه فرهبونی تاسو ویرګئ خدایان دو منیسئ
ولهو خاص د الله لپاره هغه څه دي چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي او خاص د الله لپاره الدین دین دی واسبه لازمي افغیر الله بغیر د الله نه تتقون تاسو یریږئ بغیر د الله مې د الهین سے اسنین راو ځکه چې اله په دوه معنو سره راځي یو اله کله لپاره د جنس راځي اله د لپاره د جنس راځي یو اله د لپاره الهین د لپاره د عدد راځي نو چې دوه خدایان جنسین بنئ کنا دوه افراد د خدایانو بنو نو اسنین ورسره وړ چې نه دا تاکید د الهی نه دی چې د مراد د دې نه چې دوه عدد نشته د الهو دا ته مراد د جنسین که مراد ثم پس اذا کشف الضر عنکم چې دری کې الله تعالی تکلیف ستاسو نه اذا فریق نناسب یو جماعت منکم ستاسو نه بربهم پر فسره یشرکون شریک جوړیا هو لیکفرو د دې لپاره چې کفر وکړي دا خلک بما په هغه څه باندې آتیناهم چې موږ ورکړي هغو لره فتمتعوا تاسو نفع واخلئ پس سوف قریبا را تعلمون چې تاسو به معلومه کوي ویجعلون او ګرځئ دا خلکه لما د پر د خدایانو لا یعلمون چې نه پېژني هغو دا خدای ما چې نه پېژني داسې شی چې شی ولګر لا علم چې نه پیږي دا خلک نه پیږي نه پیږي نو د خدای په شي غځي نصیب نه حساب مما دا اغنا رزقنا الله چې موږ رزق ورکړه غوتا تالله الله زما د قسم يفعل الله تسالون خما خاص تاسو نه سوال وکړئ شي اما دا هغه کنتم چې وای تاسو تبترون چې تاسو ابتراګانې تړلې دا کم دروغم چې الله ویل په دې باندې بس تاسو نه تاسو له په دې باندې تاسو ما سوال وکړئ شي ويجعلون او ګرځي دا کافران لله الله لرا البنات لنا سبحانه منزه دی الله ولهم د خلق لپاره ما سری یشتون چې خو خیاغو کافرانو کې قبیله خزاعه وا کنانو دیو به الله لره لونه ګرځولې دی چې دا پرشته د الله لونه دي دومره قبیح کار به کاو دا د ټول نه زیات اقبح اضافت او نسبت دی الله تعالی ته د ټولو فواحشو نه زیاته ګناهداره چې دی الله لپاره وایي چې فرشتې د الله لونه او دا به ولې دا وجه جهل د دیونه به بل بیا دا چې دا فرشتې پټې دي نو دا فرشتې چې زموږ د سترګو نه پټې دي نو دا د دې وجې نه پټې چې دا موږ نینو چې دا نعوذ بالله د الله لونه دي نو په دې باندې الله خفه کېږي ځکه زموږ نه پټې لکه سړی چې خپله لور خور پټه ساتي دا د عربو دا د دیو جهالت نو الله به دیو باندې رد کوي چې دا لور الله لور ثابته او د خپل ځان دپاره زامن دا څومره د ظلم خبره ده و اذا بشر کله چې زیری به ورکړه شو احدهم یو د دیو ته بالانثی په جنۍ سره چې جنۍ شوې ده په دې به زیری ورکړه شو پس ظل وجهو نه ګرځېده به ظل ګرځېده به مخ د مسودن تور وهو او دا سړی به کظیم ډکو د غم نه د لور بچا ته وویل چې لور یې پیدا شوې ده په زما جاهلیت کې نو دا به خفه او مخ به متغیر شو یتوارا من القوم پټېده به من القوم د قوم نه من سوء ما د بدۍ هغه نه بشر به چې زیری ورکړل شوی هغه د بدۍ باندې چې لور دې شوې ده هغه د خلکو نه پټېده او ایمسکه چې آیا وساتې هغه سړی دې لور لره علی هودن فضیلت باندې ام یدسه فی تراب یا ومنډي هغه خښه کې هغه دې لره په خاورو کې الا خبردار سا ناکاره دی هغه یحکمون چې حکم کوي هغو دا خلک چې حکم کوي دا خو ډېر ناکاره دی دا خلک خو ډېر ناکاره فیصله کوي چې د الله لپاره دی لونه ثابتوي په خپله لور نه پټېږي چې لور یې وشي او دا اسلام او شریعت دی چې د لونو نه او د زنانو له حصه حق ورکړ اسلام او شریعت چې کوم هغه حصه ورکړله دا بل دین نه ورکړ د زنانو حقوق هغه محفوظ ساتلی دي زنانه رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي من ابتلیا من البنات بشیء فاحسن الیهن کن له سترا من النار
رسول الله سړی مبتلا شو په لوڼه باندې لوڼې ډېرې وشوې او د دې لوڼو سره دی احسان وکړو لوڼې وشوې ډېرې او مبتلا یې ورته چې مبتلا شو او د دې لوڼو سره دی احسان وکړو نو رسول علیه السلام وایي چې دا لوڼه د ده لپاره سترن پرده ده د اور نه د ورځې په قیامت باندې به دا د اور مخې ته ولاړي دا خپل پلار مور به اور ته نه پرېږدي او رسول علیه السلام به یو بل حدیث کې ذکر کوي من علی جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وهو وضم اصابعه رسول علیه السلام وایي چا چې د دوو لوڼو د دوو جنکو پرورش وکړو حتی چې غټې شوې نو دا سړی به راشي په ورځ د قیامت زه او دا یوه ګوته یې راواخیستله بل څه ځم که چې ما او هغه به داسې یو ځای داسې به یو ځای راځو لہذا دا شریعت او اسلام دی چې دې لوڼو دی دا مقام ورکړی حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی ذکر کوي چې یوه موقع کې یوه زنانه راله مسکینه وه د هغې سره دوه بچې ورسره دوه جینکۍ یې ورسره یوه حضرت عایشه وه یوه هغه مور یې وه حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی درې کجورې ورسوې هغې له ورکړې هغه مور یې یوه کجوره راواخېسته یوې جینۍ له ورکړه بله جینۍ یې راواخېسته بلې له ورکوله درېیمه کجوره چې خولې ته وړه وړو پسې حمله کړه د دې راواخېسته مور یې او هغه کجوره یې نیمه کړه نیمه یې ویله ورکړه نیمه بله ورکړه حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی وایي چې ما د دې کار نه تعجب وکړ چې رسول علیه السلام راغی حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی وایي چې دا ما رسول علیه السلام ته دا خبره وکړه نو رسول علیه السلام ما ته ویل چې الله تعالی په دغه کجوره باندې دغه مور خلاص کړه د اور نه د عذاب نه الله ورته بخښنه وکړه للذین د پاره دا خلکو لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه راوړي هغوی بالآخرة په آخرت سره مثل السوء مثال بد دی ولله خاص د الله لپاره المثل الاعلی مثالونه د ښه صفات دي اعلی وهو الله تعالی العزیز غالب دی الحکیم حکمت والا دی ولو یؤاخذ الله که چېرته نیولی الله تعالی الناس خلق بظلمهم په ظلم د دوی سره ما ترک علیها نه به پرېښي الله تعالی په دې ځمکه باندې من دابتن څه زنده سره ولکن یؤخرهم لیکن الله تعالی وروسته کوي هغو لره الی اجل یوې نیټې ته مسمن مقررې ته فاذا جاء مسمن فاذا کله جاء اجلهم چې راشي اجل د دوی لا یستأخرون ساعة نه به دوی وروسته کېږي لږ ټیم ولا یستقدمون او نه به مخکې کېږي الله فیصلې ته وګورئ چې کله اټمه نیټه د مرګ دې راله نه به دوی مخکې کېږي وروسته کېږي څه ټیم او نه به مخکې کېږي اگر که خولې له به کوری وروستی اگر که لاسو له به ګوتې وروستي اگر که هر قسم حفاظت چې د خپل دی هغه کوه خو چې د مرګ ټیم دله راغی نو لا یستأخرون ساعة نه به هغه وروسته کېږي څه لږ ټیم ولا یستقدمون او نه به هغه مخکې کېږي نه به مخکې کېږي نه به وروسته کېږي بعضې خلک داسې جاهلي چې خولې ته کوری وروستی او پاک چې مونځ کوي حالان کې چې په دغه حالاتو کې مونځ کول مکروه دی په مانځه کې خوله پټول رسول علیه السلام د دې نه نهی کړله منع یې کړله چې خوله دې پټه کړې مونځ کې به هر حال وخت کم دی چې په دغه باندې بحث کوو احتیاط ښه شی دی خو احتیاط به په هغه حد کې کوې چې د شریعت نه به نه وځي د شریعت د حده پورې به احتیاط کوې چې شریعت احکام به ودکېدل احتیاط بیا دغه نشته چې مرګ دله کله راغی نه مخکې کېږي نه وروسته کېږي لهذا مؤمن مسلمان هغه به د مرګ نه نه هېرېږي ویجعلون او ګرځئ دا خلق لله الله لره ما هغه څه یکرهونه چې دوی بد ګڼئ الله لپاره لونه ګرځئ وتصفو بیانوي السنتهم ژبې د هغو الکذب دروغ د دې خلکو ژبې دروغ بیانوي ان لهم چې بېشکه د هغو لپاره الحسنه ښه حالي ده نیکي ده لا جرمه خامخه ان لهم بېشکه د هغو لپاره النار اور دی و انهم او بېشکه دا کافران مفرتون دیو به په دې اور کې مفرتون پرېښودلی شوي هېر کړی شوي
تالله الله زما د قسم دی فالله لقد ارسلنا خامخا په تحقیق سره موږ لېږلي دي الی امم امتونو ته من قبلک مخکستانه انبیا مې الله ولېږلي قسم الله تعالی وخود فزین لهم الشیطان نو ښایسته کړي د هغو لپاره شیطان اعمالهم عملونه دي فهو الله تعالی ولیهم دوست د هغو دی الیوم نن ورځې فهو دا شیطان ولیهم دوست د هغو دی الیوم نن ورځې ولهم او د هغو لپاره عذاب دی علیم درناک وما انزلنا علیک الکتاب ومن نری نازل کړی په تا باندې ای نبي کتاب الا مگر له دې لپاره لتبین چې ته بیان کړې لهم دې خلکو ته الذي هغه څه اختلافو پې چې اختلاف کړی و هغو په دې کې وهدن او دا کتاب هدایت دی او رحمت دی لقوم دپاره د قوم یؤمنون چې ایمان راوړي هغو الله وایي دا کتاب ما د دې لپاره په نبي نازل کړی چې دا کوم ځای کې اختلاف کوي نو لهذا چې نبي ورته بیانوي ورنه الله هم دا کولی شو چې دا کتاب فرشتو نیولی وی او راوړی وی او په خانه کعبه کې ایښودی وی قرآن فرشتو به نیولی وی د مشرکانو مخې ته به یې ایښودی وی الله داسې ونه کړه ځکه چې دا قرآن محتاجه دې ته دی دا قرآن دې ته محتاجه دی چې د دې وضاحت وشي د دې لپاره الله په نبی علیه السلام باندې راولېږه والله الله تعالی انزل نازل کړل الله د اسمان نما انوبو په احیا به الارض وان را ژوندې کړل الله بر باندې ځمکه بعد موت او سره مرد دینا ان فی ذلک بشک بدا کې لا آیات خامخا لامې دي لقوم نبذ قوم یسمعون چې اوريغو په دې کلامي په دې قرآن وان لکم بشک استاذ لپاره فی الانعام بچار بیان کې لعبره خامخ عبرت ده چار بیان کې عبرت الله ذکر کوي عبرت ذکر کوي نسخه کوم من در خړوبو تاسو ته من در سکو تاسو ته مما دهغنا پی بوتونی چې بغیړو ذکرې چار بیان بغیړو کې داغه مو تاسو درکو من بای پارسن په مابین د غشایانو کې غشایو کې او دم و په مابین د اینه کې من چې شه در سکو لبن خالص سائغا مزور کونکي للشاربین سکون کوتا پی بطونی کے ضمیر راجع دے انعام تا انعام جنس دے او جنس کے مذکر او مؤنث برابری بعض علماء ذکر کئی چی عرب دا انعام نتا خبر ورکی پا واحد سرانو ذکر ورطا پی بدونی کے واحد ضمیر راجم کرلے یا پا بطونی کے ضمیر راجع دے مازوکرہ تا او مازوکرہ مفرد دے یا په بطونی کې ضمیر راجع دی پی بطونی په بطونو د بعض کې بعض ته راجع دی ضمیر او هغه بعض هم مفرد دی نو ارجاع د ضمیر صحیح شو البته په سورة المؤمنین کې داسې ویل دي چې نسقیکم مما فی بطونها هلته بطونها ویل دي ځکه چې هلته د انعام په تاویل د جماعت څخه اخیستی او په تاویل د جماعت سره هغه جمع ده یو جمع ته ضمیر د اها راجع کړل بی بطونه راوړ په بطونو د چارپایانو کې په دې کې رمز او اشاره ده چې لبن د پهل دام تحریم راولي ځکه په لبن کې مذکر هو ضمیر مذکر راوړ چې لبن د پهل مطلب دا چې د کم دا شوده چې په زنانه کې پیدا کیږي نو دا د نر نه پیدا کیږي لہذا چې کم شوده په زنانه کې پیدا شو د دغه شودونه چې کومه جنۍ وه هغه وراودل هغه جنۍ په دې هلک باندې په دې خاوند په دې خپل پلار یې کېږي په دې باندې حرامه شو ځکه چې دا شوده په دې زنانه کې د ده نه پیدا شوي چې دې ته لبن د پهل وایي د الله نظام ته وګورئ الله جل شانه چې انسان پیدا کوي الله جل شانه دا شوده پیدا کوي نو دا داسې وشي چې اول غوښایي پاسه بیا په دې باندې شودی په دې باندې را پاسه اینی کلیجی را لګي کبد دا په دې اقسامو باندې مسلط دی این راخلی رګونو ته لګي شوده راخلی غولانځو ته لګي او غوښایه ښکته وباسي دا الله دغه ذات دی الله چې په مابین د غوښایو د اینه کې لبن شوده خالص دا آیات نه معلومه شوه چې غوښایه او اینه دواړه نجس دي
ځکه چې کوم شی ته الله چې ځکه چې موضوع د امتنان او د احسان دی که چېرته خوښایي اینا پاکه وي خو الله به هغه هم ذکر کړي په موضوع د احسان کې که ومن الثمرات الله وایي چې موږ درڅه کوو تاسو لپاره من الثمرات او شوده خو داسې شی الله به چې کوم هر شوده به چې کله رسول علیه السلام مسکل نه په هغه باندې بیا دعا کړه چې الله دا مله زیاتي کړي اللهم زده لي ومن ثمرات النخیل او پیدا کړی دی الله در خړوبو تاسو ته الله وی خړوبو موږ تاسو ته من ثمرات النخیل د میوو د کجورونه والعناب او د انګورونه د دې نه موږ شیرې در خړوبو درڅه کوو تتخذون منه تاسو نیسئ منه د دې نه سکرن سکر نشه ورزقا حسنا شراب او رزق ښه ان فی ذلک بېشکه په دې کې لآیاتا خامخا علامه ده لقوم دپاره د قوم یعقلون چې عقل لري هغو په دې ځایګینې کې وګورئ سکر نه مراد شراب دی د هغه وخت حدیث آیات دی چې شراب جایز یا د سکر نه مراد دغه مراد د سرکه د مراد ده آیات بیا دلیل شو چې سرکه حلاله ده یا اتتخذون حمزه مقدر دی ای تاسو نیسئ د دې نه سکرن شراب او پرېږدئ رزق حسن بلکې دا کار مه کوئ واوها ربک الهام کړی و رب ستا الی النحل د کجور میوو د مچو د بګینه ته ان اتخذي چې ونیسئ تاسو من الجبال د غرونو نه بیوتن کورونه و من الشجر او د ونونه و مما او د هغه نه یعرشون چې دا خلک اوجتئ په دې کې تاسو کورونه ونیسئ ثم پس کولی خورئ تاسو من کل ثمرات د هر قسم میوې نه پس لوکې ځئ تاسو ای مچو سبول ربکې په لارو د خپل باندې زللا منقاد ذلیله یخرجو راوباسي الله تعالی یخرجو راوځي من بطونها د ګېډو د دې نه د دې مچو نه شرابون بګینه مختلفون چې مختلف دی رنګونه د هغه په دې کې شفا ده په دې بګینه کې للناس دپاره د خلکو ان فی ذلک بېشکه په دې کې لآیاتا خامخا علامه ده لقوم دپاره د قوم یتفکرون چې فکر کوي هغو په دې ځایګینې کې الله د بګینه ذکر وکړو او دې بچو ته وګورئ داسې د ګلون نه رس راوړي او په هغه کې بیا د هغو خپل غارونه یې په هغه کې او د هغې نه دا بوږي نه راوځي د مچو او د دې مچو داسې نظام دی لکه زموږ په شان په دې کې یو بادشاهي هغه ته یعصوب وي هغه د دې نورو نه غټ د هغې نه حفاظت دپاره ځینې کسان ولاړي ځینې مچۍ په هغې مقرري بیا په دې باندې دا چې په دې کې بعضې په اغار باندې ولاړي بادشاه ودرو چې د اغار حفاظت کوي بعضې د بچو پرورش کوي بعض عزیز دا خوراکونه راوړي داسې نظام یې دی لکه زموږ د دې انسانانو په شان نظام ځکه الله دا مچۍ ذکر کړي او دا مچۍ چې کومې چکې جوړوي دا داسې برابر چکې چې به پر کار یې ته جوړوه ته یې نشي جوړولی الله ذکر کوي چې په دې بګینه کې شفا ده دپاره د خلکو ابن عمر رضی الله تعالی عنه کانا د به شکایت نه کاو د زخمو د ننکۍ د دانې او نه چې شي مګر ګرځول بیا په هغه باندې بګینه بیا په راوړ په ننکۍ باندې بیا کېښوه دا نه الله به خښوه ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه ذکر کوي چې یو سړی راغی رسول علیه السلام ته وایي یا رسول الله زما د ورور ګېډه بهیږي نو رسول علیه السلام ورته چې بګینه وله ورکړه بیا راغی ورته ویل چې بیا یې وله ورکړه بیا راغی نو بیا ورته وکړه حتی چې دوه درې پیره داسې راغی نبي علیه السلام به ورته ویل چې بګینه وله ورکړه هغه سړی ویل چا خو نه زیاتې مګر بهیدل نو رسول علیه السلام ورته ویل چې الله رښتیا ویلي او ستا د ورور ګېډه دروغجنه ده لاړ شه بګینه وله ورکړه چې بیا وله ورکړه هغه روغ شو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی ذکر کوي علیکم بالشفاء په تاسو باندې دوه شفاګانې دي اصل و بګینه دی والقرآن او قرآن په قرآن زمدموه بګینه باندې دا شفا ده سمام الصبي دا یو تن دی دا په ورځ کې بهیده نو دا په ورځ کې به 100 پیره بار ته د هغه وخت اتباع یې ټول عجزه کړي و چې د ده څه علاج وکړي
لہذا علاج یې نه کېده، علاج د ده ګران. یو طبیب راغی هغه وله داسې دوایي ورکړه چې دا وبهیږي. خلکو ویل چې دا خو ته مړ کې. هغه ویل چې نه چې ښه وبهیو روغ شو، ځکه چې د ده په معده کې داسې فاسد ماده وه چې کومه دوایي یا کوم شی به ورته هغه به خرابه او فاسد کاوه. نو چې ده وکړه دوایي ورکړه چې هغه ته وبهید هغه روغ شو. دا بګینه د خولې نه راوځي که نه دا د شا طرف نه راوځي نه مچو. راجح داره چې دا د شا نه راوځي، د خولې نه راوځي. سلیمان علیه السلام اسکندر او ارسطو دیو په مچۍ دپاره شیشه کې بندې کړې او ویل چې موږ وویل چې دا د خولې نه دا بګینه راوځي که د شا نه. چې ورته کتل هغه بګینه به مچو به بګینه نه پیدا کړه. دی ورته حیران شو چې بیا به کې لږه خاوره وارتېله، لهذا بیا به بګینه کېده خو دیو بلده نه. نو لہذا راجح داره چې دا د دیو د خولو نه راوځي، د شا نه راوځي دا بګینه، دا دیو فضلات دي. والله تعالی خلقکم پیدا کړي، والله تعالی تاسو را ثم یتوفاکم وفات کوي الله تعالی تاسو را ومنکم او بعض تاسو نه من هغه څوک دی یردو چې رد بکړی شي هغه الی ارض العمر ناکار عمر ته. الله بیا ناکار عمر ته رد لیکي لاره دې لپاره چې نه وپېژني بعد علم نو سره علم نه شی شی ان الله بېشک الله تعالی علیم علیم دی قدیر قدرت والا دی. والله تعالی فضیلت ورکړی دی بعضې ستاسو سره علی بعض په بعضو باندې په رزق کې. الله تاسو سره په بعضو باندې په بعض په رزق کې فضیلت ورکړلی. فمن الذین نو پس د هغه خلک پوزجلو چې هغو له فضیلت ورکړل شوی دی براد د رزق رد کوونکی د رزق خپل علامه مل په هغه باندې چې مالکان شوي دي ښی لاسونه دي داسې په هغو باندې رزق نه رد کوي چې هغو هم دغه خلک په دې رزق کې سواء برابر شي. په نعمت د الله یجحدون دی انکار کوي. آیات ته وګورئ الله دا کار نه کوي چې چاله رزق په بعضو نه په بعضو باندې رزق ورکړلی. نو اوس ته وګوره چې تاله رزق درکړلی او ستا غلام دی نو ته داسې کوې چې دا رزق کې دا غلام خپل له ځان سره داسې شریک کړې چې ستا سره برابر شي. دا کار ته نه کوې. نو چې ته دا کار نه کوې نو ته الله څنګه راخلي او د هغه سره شریکان پیدا کړې چې کائنات دنیا هغه پیدا کړله او ته ورسره شریکان جوړې. لہذا دا کار مه کوئ مذمت دی د شرک. یاره دې آیاتونو مطلب دا دی والله تعالی فضیلت ورکړلی بعضې ستاسو سره په بعضو باندې په رزق کې بعضو له رزق زیات ورکړلی بعضو کم. فمن الذین نو هغه خلک پوزجلو چې هغو له فضیلت ورکړل شوی دی برادي رد کوونکی رزق خپل په غلامانو خپلو باندې چې هغه غلامان په دې کې سواء برابر شي. داسې کار نه کوي دا سړی چې دله رزق ورکړل شوی چې دا رزق راواخلو غلامانو له ورکړي هغه غلامان د دې سره برابر شي. دا سړی دا کار نه کوي. حلال کې دا کار پکار ده چې دې لره چې دا کار وکړي چې رزق راواخلي غلامانو غربا فقراو له ورکړي چې هغو ته رزق میلاو شي لکه څنګه چې تا ته میلاو شوی. دا کار وکړه. والله تعالی جعل لكم پیدا کړي ستاسو لپاره من انفسکم د نفسونو ستاسو نه ازواجا بیبیانې وجعل لكم او پیدا کړي ستاسو لپاره من ازواجکم د بیبیانو ستاسو نه بنین زامن وهبرة او نوسي ورزقکم او الله رزق درکړی تاسو نه من الطیبات له پاکونه په باطل باندې یؤمنون دی ایمان راوړي او په نعمت د الله باندې هم هغو یکفرون کفر کوي ويعبدون عبادت کوي هغو من دون الله ما سوا د الله نه ما د هغه شي لا یملک لهم چې مالک نه دی د دوی دپاره رزقا د رزق مالک نه دی دغه خدایان د دې خلکو دپاره رزق د اسمانونه والارض د ځمکې نه شی د چې شي ولا یستطیعون او نه طاقت لري هغو دې خلکو د الله سره شریکان جوړ کړي چې نه ولا رزق د اسمان نه او نه ځمکه نه ورسره طاقت لري. فلا تضربوا لله الامثال تاسو ما بیانوي الله لرا الامثال مثالونه ان الله بشک الله تعالی پیژني او يعلم پیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه بیږئ. الله لرا مثالونه ما بیانوي ولله المثل الاعلى په بل ځای کې راغلی صفات اعلی دي خو ته ولا صفات د خپل طرف نه الله لرا ما جوړوه. ضرب الله بیان کړی دی تعالی مثلا مثال عبدا یو غلام دی مملوک لا یقدرون قادرګي علی شیء په شي باندې ومن او هغه څوک رزقناه چې موږ رزق ورکړلی هغه ته د خپل طرف نه رزقا حسن رزق په اونو دا سړی ینبغو خرج کوي د رزق نه سرن په پټه باندې و جهر او په ښکاره باندې هل یستوون برابر دي هغو بلکې نه دي برابر. الحمدلله حمد دی الله لره بل اکثر د خلکو نه لا یعلمون نه بیږي. یو سړی دی او یو د غلام دی
هغه غلام یې په هېڅ شي باندې نه قادر نه دی بل هغه سړی دی الله چې موږ له رزق ورکړی دا دواړه برابر دي نه دي برابر نو دارنګه چې د الله سره خدایان جوړی دا خدایان د الله سره برابر دي برابر نه دي البته په هغه وخت کې خدایان به چې وبوتان په نن سبا دور کې د خلکو خدایان جوړ کړي خپل غټان خپل مشران او خپل دا د دې لپاره چې دا به سبا له زما سره کار وکړي زما سره به حکومت نه ځي زما سره به دا کوي زما سره به دا کوي دا دې خلکو داسې خدایان نیولي په هغه وخت کې بت پرستي په یو شکل کې وه نن سبا په دې دور کې بت پرستي په بله شکل کې ده وضرب الله بیان کړی دا تعالی مثلا مثال رجلین دوه سړي دي احدهما یو د نه ابکم ګونګ دی نه قادرېږي علی شین په یو شي باندې وهو هغه کلن بوج دی علی مولا او په مولا خپل باندې اینما چرته یوجهه چې ولیږي دا مولا هغه لره نو راتله نه کوي په خیر باندې هل یستوي هو ای برابر دی دغه سړی او هغه څوک چې امر کوي بالعدل په انصاف سره او الله تعالی وهو او دغه سړی په لار مستقیم باندې دی دواړه برابر دي یو سړی غلام دی ګونګ دی په هېڅ شي نه پوهېږي او بل هغه سړی دی چې هغه مال خرچ کوي امر په عدل باندې کوي او په سمه لار دواړه برابر دي نه دي دارنګې الله چې هغه څه خدایان جوړی هغه برابر نه دي ولله خاص الله لره غیب السماوات دی غیب د اسمانونو دی والارض د ځمکې دی وما امر الساعة او نه دی امر د قیامت الا کلمح البصر مګر په رب د سترګه کې براشي او هو اقرب یا د قیامت اقرب ډېر دغه نږدې دی بېشکه د سترګې د رب نه اقرب نږدې دی الله به قایم کي بېشکه الله تعالی په هر شي باندې قادر دی والله الله تعالی اخرجکم راایستلی وی تاسو لره من بطون امهاتکم د ګېډو د میندو ستاسو نه موږ د میندو ګېډو واړو لا تعلمون شیئا هیڅ شی نه پېژنئ تاسو چې شی وجعل لکم السمع وګرځولی الله ستاسو لپاره غوږونه والابصار او سترګې والافئدة او زړونه لعلکم شاید تاسو تشکرون شکر وباسئ الله تعالی دا نعمتونه درکړي چې شکر وباسئ علم یرو آیا نه وکتلې دې خلکو الی الطیر مرغته مسخرات مرغانو ته چې مسخر کړل شوي دي په جو السماء په فضا د اسمان کې مرغانو ته وګورئ نه پورته ځي نه ښکته په دې فضا کې رواني ما یمسکون نه نشي ودرولی دوی لره الا الله مګر الله په دغه هوا کې څنګه ودرېږي چې په دې کې ودرېږي که ته ولدو ښکته رالوېږي که ولګې نور څنګه راځي که څنګه ودرېږي ان فی ذلک بېشکه په دې کې لآیات خامخا لامې دي لقوم دپاره د قوم هغه قوم یؤمنون چې ایمان راوړي هغو والله الله تعالی جعله ګرځولی دی ستاسو لپاره من بیوتکم د کورونو ستاسو نه سکنن مواضع ځایونه چې تاسو پکې سکون نیسئ په کور کې ځایونه دي آرام پکې کې وجعله پیدا ګرځولی دی تعالی ستاسو لپاره من جلود نعامې د پوستکو چارپایو نه بیوتن کورونه تستخفونه چې تاسو سپک ګڼئ هغه لره یوم په ورځ ځانکم د تللو ستاسو بیوت خیمې دي الله تعالی د پوستکو د چارپایو نه خیمې پیدا کړلي تستخفونه چې تاسو سپک ګڼئ دې لره په ورځ تللو خیمه ده بس راپرانیسه او ځه و یوم او په ورځ اقامتکم د ودرولو ستاسو خیمه ودرئ بس په سپک اسانه باندې ودروه ومن اصواب او پیدا کړي دا تعالی د وړو د ګډونه و اوبارها او د وړو د بیزونه اوخانونه او بار د اوخانو و اشعارها او د وړو د بیزونه پیدا کړي دی الله اساسا سامان د کور و متان او نفع الهی دې وخت پورې د دې الله څومره نعمتونه الله درکړي د دې وړو څه شی جوړېږي والله تعالی جعل لکم ګرځولی دي ستاسو لپاره مما د هغه نه چې پیدا کړی دی الله تعالی ظلالا سوری دا سوری څومره لوی نعمت دی دا سوری چې اوس نه وی په ګرمۍ کې ناست وی څومره تباهي وه وجعل او ګرځولی الله ستاسو لپاره من الجبال د غرونو نه اکنانا مواضع غارونه چې تاسو باغ کې پټېږئ غارونه الله په غرونو کې ګرځولي دي وجعل لکم او ګرځولی پیدا کړلی ستاسو لپاره سرابیل قمیصونه تقیکم چې حفاظت کوي ستاسو الحر د ګرمۍ نه که فرض که دا کمیس نه وی داسې نور ته ګرځېدی دی نور به ستا وجود خوړلی د پوستکې به الله کمیسونه درکړي پیدا کړي دا نعمتونه د الله دي وسرابیل او کمیسونه تقیکم چې حفاظت کوي ستاسو بعضکم د جنګ ستاسو دارنګې تماموي الله تعالی نعمت خپل به تاسو باندې لعلکم شاید تاسو تسلمون تاسو فرمان برداره شئ انقیاد وکئ تاسو الله ته فان تولوا که چېرته
دا خلق وګرځېده د دین نه نو بېشکه به تا باندې ای نبي البلاغ رسول دي المبین واضحه د نبي کار حق رسول دي ای نبي به تا باندې حق رسول دي یعرفون نعمت الله پیژنې دا کافران نعمت د الله ثم پس ینکرون انکار کوي د نعمتونو د الله نه نعمت د الله پیژنې دا نعمتونه بیا د نعمتونو نه انکار کوي و اکثرهم او اکثر د خلکو نه الکافرون کافران دي زه بس نور انشاءالله مازدیګر وویل